ماته یو کس وایي څه وجه ده یو کس د تاسو حنفي وي موږ پې لږ کوشش وکړو وابي یې کودل نه خو چې کله وابي شي بیا تاسو کوشش وکړئ واپس نه حنفي کېږي ما ورته ملګري په ډېره خوشحالۍ اظهار مه کوه دا ستا د مسلک د حقانیت دلیل نه دی ما ته ویل ولې نه دی ما ورته ویل ځکه ستا د مسلک بنیاد عموما د صحابه کرامو خصوصا د عمر فاروق په دشمنۍ باندې دی او د رب قانون دی د عمر د در ګستاخ الله د توبې توفیق نه ورکوي ما ته ویل چې به خبره کې ما ورته الله تعالی په بنیاد باندې کوم ما ته ویل زما ذهن یې نه بلي ما ورته ملګریا کله د رمضان مبارک میاشت راشي مونږ تپوس کوو 20 رکعت تراویح باندې عمر صحابه را جمع کړي ولې نه بلې ما ته ویل کلمه مې د عمر نه ده ویلې کلمه مې د محمد رسول الله ویلې ده ما ورته ویل ته یو مجلس درې طلاق باندې عمر صحابه را جمع کړي ولې نه بلې ما ته ویل کلمه مې د عمر نه ده ویلې ما ورته ویل جنازې سلور تکبیرات باندې عمر صحابه را جمع کړي دي فتح الباری سلورم جلد کې حافظ اجماع د صحابه نقل کړي ده ولې نه بلې ما ته ویل کلمه مې د عمر نه ده ویلې ما ورته د زنانو د کور د مونځ مسله کې عمر موجود دی ولې نه بلې ما ته ویل کلمه مې د عمر نه ده ویلې ما ورته ملګري خبره د کلمې ده ما قدم به قدم د عمر دروازې ته راوستې تا د هغې نه تېښته کول تا یوه خبره کول ما کلمه د عمر نه ده ویلې ما ورته ملګري خبره د کلمې نه ده خبره بله ده د الله پیغمبر عمر ته ویلو بخاري کې حدیث موجود دی عمر په کومه لار چې ته لاړ شې شیطان په هغه لار نشي تللی نن عمر دنیا کې نشته دی لیکن ها عمر چې به کومه لار تللی دی نن 1400 سال بعد هم شیطان په هغه لار نشي تللی المسلک عقیده بکلک اوسیږو انشاءالله زموږ مذهب مسلک نن سبا دوه درې مولیانو نه دی جوړ کړی الحمدلله دا د مفسرینو مذهب دی دا د محدثینو مذهب دی دا د مجاهدینو مذهب دی دا د شهداو مذهب دی دا د غازیانو مذهب دی الحمدلله 800 کاله دا په دنیا کې نافذ پاتې شوی دی دا حنفي مذهب دی چې نن د ټولې دنیا مسلمانان محتاج دي چې د دې نه رهنمایي حاصل کړي د دې زمانې دوه درې مولیانو نه دی جوړ کړی چې اوس به څوک راپاسي په وکیل دی خلاف قسم دې نن ټوله دنیا دې ته ما په دې باندې بحث دې باندې زه لګیا وم دنیا کې مذاهب څلور دي د حنفي مذهب دشمنان ولې زیات دي دنیا کې ما په دې باندې تجزیه کول لګیا وم ډېر وجوهات مخې ته ما ترلی یوه لویه وجه دا ما په یو ګنټه دلته بیان وکړو یوه لویه وجه دا ده تاسو وګورئ په پوره دنیا کې جهاد چې کړی دی په دې دور کې احنافو کړی دی قیادت د جهاد احنافو کړی دی اسلامي حکومتونو کې پاتې شوي دي هلته فقه حنفي نافظه او رایج پاتې شوي ده د دې وجې نه انګرېز د هغې خلاف خلک راپورته کړل د فقه حنفي د بدنامولو دپاره د عوامو په ذهن کې د دې مشکوک ګرځولو دپاره لیکن الحمدلله زموږ اکابرو زموږ مشرانو د دغه باطل د مقابله یې کړې ده دوی ته جواب ورکړی دی او انشاءالله موږ هم د خپل اکابرو په نقش و قدم باندې ځو علمي میدان کې به هر باطل ته جواب ورکوو انشاءالله